نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو، د الله په فضل او په توفیق سره کتاب د رد الالحاد تیار شوی دی او تاسو مخې ته موجود دی. د دې کتاب عرض مؤلف زه بیانوم چې دې کې زموږ څه مقصد و. ما خو تاسو ته سکرین شاټونه هم د کتاب درولېږل، خو بیا هم زه په خپل وایس میسج کې بیانوم چې دې کې موږ څه لیکلي دي. کله چې موږ په دارالعلوم هدایت الاسلام تختابات کې تخصص فی الفقه والقضاء والافتاء کوله، نو زما ذهن ته دوه موضوعات داسې راغلل چې د دې ډېر ضرورت و چې په دواړو موضوعاتو باندې په جدید انداز سره کار وکړی شي. یوه موضوع پکې د علم المیراث متعلق وه چې علم المیراث په خپله یو مشکله او اهمه موضوع وه چې لله الحمد د والدینو د استادانو په خاص شفقت سره په یاده موضوع باندې په جدید انداز سره کار وشو او د توضیح سراجي په نوم یو بهترینه شرحه علماء کرام او طلباء کرامو مخې ته وړاندې شوه. سراجي تاسو ته پته چې الحمدلله په دې کې زما چې کومه شرحه ده نو دا په جدید انداز ده او ډېر اسانه ده او الله پکې ماته هم د دې د برکته دومره مهارت راکو چې اوس د میراث څومره سخته مسله هم وي نو د الله په فضل سره زه په سکندونو کې حل کولی شم. دا د الله د طرفه فضل دی. نو دا یو شرح خو الحمدلله مخکې چاپ شوی ده. دویمه موضوع چې کومه وه د رد الالحاد وه، په دې موضوع باندې هم په جدید انداز سره ډېر کار نه و شوی، نو ما مناسبه وګڼله چې په دې موضوع باندې هم کار وکړو. نو موږ په دې موضوع باندې په مناظرانه شکل کې کار شروع کړو. لله الحمد د رد الالحاد په موضوع باندې یو بهترینه مجموعه تیاره شوه چې کوم نن ستاسو مخې ته ده. د کتاب خصوصیات یو څو موږ ذکر کړي دي. په دې کتاب کې موږ د جدید الحاد تاریخ بیان کړی دی چې جدید الحاد کم وخت نه شروع شو. د الحاد تعریف هم بیان کړی دی، د ملحدین او اقسام هم بیان کړي دي. د جدید او قدیم الحاد په منځ کې څه فرق دی دا هم بیان کړی دی. د جدید مغربي تصورات وضاحت هم کړی لکه هیومنزم، سوشلیزم، سیکولرزم، کمونیزم، ماډرنزم، پوسټ ماډرنزم، کیپیټالیزم وغیرہ وغیرہ. د ملحدینو سره د مناظري اصول هم بیان کړي دي چې ملحدینو سره په کوم اصول خبره کوي. هر یو کار چې کوي په اصول بکیږي، بغیر اصول نه چلیږي. کم یو کس چې بغیر د اصول خبره کوي نو بیا ورته جواب ورسره نه. نو موږ دا اصول ذکر کړي دي چې ملحدینو سره د بحث کولو کوم اصول دي. دغه شانته کې د ساينس متعلق موږ اهم معلومات را جمع کړي دي چې کم انسان پر رد الالحاد موضوع باندې کار کوي نو دا به د ساينس په موضوع باندې عبور لري، سناسبه د ساينس نه خبر وي. دا شانته کې دا هم موږ وضاحت کړی چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خور شو او حکم اسباب دي، د دې وضاحت هم موږ کړی دی. د ملحدینو د اعتراضاتو د موږ نقلي او عقلي دواړه جوابات ورکړي دي. نقلي جواب به په دې ورکړي چې ته قرآن او حدیث منې، په قرآن او حدیث نه به ثابته، او عقلي به دې ورکړي چې قرآن حدیث نه مني. نو د دې وجه نه به ته نقلي او عقلي دواړه جوابات ورکړي. دا شانته کې ملحدینو سره مباحثه چې کې نو هغه اصول او آداب بیان شوي دي. د ملحدینو سره دعوا او جواب دعوا موږ ذکر کړی ده. ملحدینو سره چې کله ته بحث کې نو دعوا او جواب دعوا دا د مناظري اهم اصول دي، نه بغیر مخکې بحث نه کیږي. نو دعوا بک دی او جواب دعوا، دعوا مدعی دعوا دی او مدعی علیه جواب دعوا ورته لیکي. بیا دا شانته کې دا هم موږ وضاحت کړی چې د جدید الحاد د پیدا کېدو وجوهات کم کم دي. کم کم وجوهات چې دا جدید الحاد نن خور شو د ټوله دنیا په لپیټ کې اغسته، د ټوله دنیا په کې اخته ده او دا فکری جنگ دا ګور ډیر اهم دی. الحمدلله مسلمانانو مجاهدینو امارت اسلامی هو ورته شکست ورکو د جنگ په میدان کې د طاقت په انداز خو تخته د الله او شرمول. خو یاد ساتئ دا فکری جنگ دا نه دی ختم ګورا، دا اوس هم موجود دی او دا ډیر اهم دی. زمنګ ډیر مسلمانان د فکری جنگ نه ګورا پریشان دي. دغه شانته کې د بیگ بینګ په اړه کې اهم معلومات موږ وضاحت کړی چې بیگ بینګ په اړه کې اهم معلومات کم دي. بیگ بینګ څه ته وایي د دې وضاحت موږ کړی دی. دغه شانته کې سنت نبوي او جدید ساينس، سنت نبوي او جدید ساينس باره کې هم موږ څه احادیث ذکر کړی دي. په دې باندې علماء کرام مستقل کتابونه لیکلي دي، هم موږ مختصر د پاره اوسو ذکر کړی دي. او دغه شانته کې موږ نور مفید سيزونه را جمع کړی دي، مفید معلومات هم را جمع کړی دي لکه جبلت، عقل،
شعور، حلقت، عادت، فهم، ادراک، جذبات او داسې مختصر. دغه شان ته کې یو ملحد یو کتاب لیکل دی بین مذهب کې چوڑا، بیا د دې پښتو ترجمه یو بل ملحد کړی د سلیمان فکری په نوم باندې ما مذهب ولې پرې وسونو، داغه جواب موږ هم شروع کړی دی زه مذهب ولې نه پرېدم. نو دا کتاب هم ان شاء الله په اخري مراحلو کې دا زر تر زر به ان شاء الله دا هم موږ چاپ کولو ته پیش کوو. نو دا عرض مؤلف کې موږ لیکلی په اخره کې بیا زه دا خبره واضح کول غواړم چې انسان کمزوري او خطا نه خالی نه دی. نو که چېرته په دې کتاب کې تاسو ته کومه کمزورتیا یا کومه غلطي په نظر درشي نو تعاون علی البر والتقوا په اساس باندې موږ ته د هغه کمزوري او غلطي موږ ته په نه حق چې پر روان ایډیشن کې موږ څوک هغه ختم کړو. نو دا د عرض مؤلف مختصر غونډه کې وضاحت ما تاسو کو او ان شاء الله کوشش کوم چې دې کتاب درس هم د خیر زه شروع کوم چې نور هم تاسو ته آسان شي او تاسو په پوه شئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.